ولې نه خو بس اکسټنشن ولا ورکړه کنه څنګه هم دې صفحې کې اپلیکیشن ولې نه کولی شو هغې ته ته هغه بیا کنفیګر کې په دغه باندې په جی ایس سی باندې ګلوبل اسمبلی کیش کې او په رجسټري کې به انټري وکړي چې یاره دا ایکسټنشن کله یي نو اپلیکیشن دی دا یې اوپن کړي دا به بیا رجسټریشن کې همداسې نه چې ډایرکټ اوپن شي دا چې پروجیکټ جوړ کړو بس هغې دپاره به سروسز جوړی چې ایکسټنشن پیژني بیا د هغې آیکن ټایپ د هغې اپلیکیشن اوپننګ ټایپ هر یو دا ټول ټایپس بیا رجسټر کوي په څه کې رجسټري کې په رجسټري کې انټریز دي بیا د دې سروسز دي دا ټول به دغه کې که ته به کنټرول پینل کې وګورې یا خپل ټاسک منیجر کې وګورې دا دومره پروسس د څه شي دا خو نیم دي شو آل پروسیسز دا ګوره دا ټول سروسز چې څومره په هغه کې دي نو دا ټول خو یا ټول سروسز دي ګوره دا اوس نیټورک سروس یا داسې سروس وینډوز چې دلته موږ سروس جوړو هغې ته وینډوز سروس وایي اوس ګورې موږ کنسول اپلیکیشن او وینډوز اپلیکیشن کړي په دې کې یو وینډوز سروس دی هغه بل ټایپ اپلیکیشن دی هغه داسې چې کله کمپیوټر سټارټ کړي اټومیټیکلی سټارټ کړي دا وینډوز سروس وایي نو هغه سروسز به ترې خو خیر سمپل یې پهله یې زده کړئ هغې نه بعد کمپلیکس په دې کې مونږ آیټمز ایډ کړي وو آیټمز کلیکشن 16 پورې یعنې د دې کمبو باکس نه مونږ سیټ کوو فونټ سایز شو ډراپ ډاون سټایل په دې کې ټایپینګ هم کولی شي چې ټایپینګ پکې خپله وکړي همداسې که نه ایم ایس ورډ کې مونږ ډایرکټ ټایپینګ هم کولی شو نو د دې دا ډراپ ډاون سټایل به هم ډراپ ډاون پرېږدو صحیح شو او سلیکټډ انډیکس چینج باندې چې د دې کوم انډیکس سلیکټ دی هغه چینج کړو چې د فونټ سایز چینج شي سلیکټډ انډیکس چینج selected and exchange بیا دا مونږ یو فنکشن جوړ کړو go to definition font size هم یو غسته currently در text box چې کوم font size دی هغه هم ګټ کړی دی پدې کې بیا مونږ یو ویریبل هسته فونټ سایز بیا د هغې نه هم ریډ کړی دی په سی ایم بي کې کمبو کې چې کوم فونټ سایز سلیکټ دی هغه هم راغستی دی آوټ فونټ سایز که فرض که سلیکټ نه دی نو چې بای ډیفالټ د ټیکسټ باکس کوم سایز دی هغه به سټوري په دی کې که نه که فرض که د کمبو باکس نه سلیکټ شو نو د فونټ سایز کې به کم یو سټور شي بیا کمبو باکس کې چې کوم سلیکټر دی هغه او که نه بیا به پکې کوم سټوري د ټیکسټ باکس چې کوم سایز دی هغه به سټوري پکې بیا هم فونټ آبجیکټ اغستی دی دلته اوس بولډ او ایټالیک که چېرته دواړه چیک دي بولډ او ایټالیک نو دواړه فونټ به وي فونټ سټایل ډاټ بولډ اینډ فونټ سټایل ډاټ ایټالیک بیا که بولډ چیک دي او ایټالیک انچیک دي ایټالیک انچیک دي بولډ چیک دي دلته فونټ سټایل بولډ فونټ سټایل ایټالیک که یو هم نه چیک ریګولر او اخره کې هم فونټ اساین کړی ریچ ټیکسټ باکس سلیکشن فونټ دا پراپرټي ده که موږ فونټ چینج کوو ورن کو
بس دا ټیکسټ دی د دې نه any one text select دا هم select کو بس کوي چې یاره bold value of 0 is not valid for em size font size دلته موږ سره 0 دی ولې چې دلته کمبو باکس کې ټیکسټ هیڅ شی هم نشته که نه د دې لومبنی 0 نه انیشلایز دی نو لومبنی به سلیکټډ انډیکس ورکو په لوډ باندې چېرې یو سایز وي فارم لوډ باندې CMB font size CMB font size dot selected text is equal to 12 control S اوس په د دې سایز څومره دی 12 دی دا سایز مونږ چینج کو 10 وګوره سایز د دې سره چینج کیږي خو دا په پهله ځل والے 12 نو هلته مونږ په لوډ باندې پکاره چې فونټ هم چینج کو بیا د ریسټکس باکس په لوډ باندې هم دا سیټ فونټ کار کو نو والا ودا سره چینج 15 جیسے بولد او سلیکشن وی ایټالیک بولد ایټالیک دواړه فونټ 16 font size हम चेंज की bold italic خوش موږ سره اسانه طریقه بلم شته یو چې font dialog استعمال کو format font if یو خودل ته نه چینج کول شو او د سي جره د font dialog موږ یوز کو دا غینه font select डायलॉग सेक्शन के फंट डायलॉग फंट डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग ګوره کلر پکې شو کو دي کې ډومبنه چې دا مونږه شو کو نو دي کې دا کلر آپشن نه कलर ऑप्शन पके नहीं सिर्फ और सिर्फ फंट फैमिली पके साइज ही पके बोल्ड इटैलिक दाई पके गोरा का जैसे डायलॉग वो गोरे फंट वदे की कलर इंफॉर्मेशन निश्ता का फर्स्ट का कलर वाली चेहरा कलर दिम चेंज कम न बे वो शो कलर इज इक्वल टू ट्रू की उस वदे की कलर निश्ता सिर्फ मुंगा फंट फैमिली वर्क वाले शो था और font style और size और then direct font select polish हाल properties की मस्ता दीजिए ना change polish dot show color is equal to true और ये रिटर्न टाइप से बोल ले ट्रू या फॉल्स होता है साइन गोल शो का फॉल्स ही ने भाई शो कई बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही इफ फंट डायलॉग डॉट शो डायलॉग इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके कैंसिल क्लिक को भी हो फंट भी नहीं अप्लाई कीजिएगा نو دینه به یو کلر هم سلیکټ کړئ که کلر مونږ شو کو کنه یو کلر به هم ته سلیکټ شوی او فونټ به هم ته سلیکټ شوی
نو اوس به رست ټیکسټ باکس ته سلیکشن فونټ ورکړو رست ټیکسټ باکس 1 ډاټ selection font is equal to font dialog dot font او color بو ته ورکو rest text box 1 dot selection color is equal to font dialog 1 dot color selection color and selection font format font bold 20 okay जो चेंज कलर ही चेंज को नो कलर बम वसर सिलेक्ट फॉन्ट रेड सही शो फंक्शनलिटी में the image insert image लुम्बाने कार जमुक सरे چې डायलॉग बॉक्स ओपन को डायलॉग बॉक्स पे शो को अगेना वो इमेज सेलेक्ट की इमेज व क्लिपबोर्ड तक कॉपी को दलता पे पेस्ट इंसर्ट इमेज ओपन फाइल डायलॉग OFD is equal to new open file dialog OFD dot filter څنګه ورکو دا عبد الخلیل دا فلټر د څه لپاره استعمالي ایمیج د لپاره کوم ایمیج د لپاره وای چې راټول دی پکې پی ان جی راشي د فلټر کې وسنګ स्पेसिफाई को ها ټول به سلیکټ ټول خاصم سلیکټ بیا خو د فلټریشن ضرورت نشته موږ صرف ایمیج سلیکټ نو باندې پدې کې صحیح ټیکسټ چې کوم کمبو باکس کې ته سلیکټ کړې نو باندې پکې ټیکسټ راځي بیا سلیش ایکستنشن دلته موږ وایو چې پی ان جی دې سلیکټ کړي پی ان جی آر steric dot png نو دا دویم ایکستنشن شو کوم ایکستنشن فلټر کې دا باندې ټیکسټ شو یوزر کوم سلیکټ کړي صحیح شو دلته any text لیکل شي all png ولیکه all png or jpeg steric dot jpeg gif yeah jpeg steric dot jpeg now काफी उस बादी کې به مونږ یو ایمیج سلیکټ کړی دا ایمیج د لپاره جنریک کلاس ته بیٹ میپ دلته چې کوم یو فایل سلیکټ کړی هغه به مونږ آبجیکټ ته کنورټ کوو اوس پورې فایل دی آبجیکټ هم تر څو نه کنورټ کړی نو کلیپ بورډ ته یې سیټ کولای لومبنه وسته کنورټ کو دا آبجیکټ ته به کنورټ کو د ایمیج د لپاره مونږ سره کلاس ته بیٹ میپ جنریک بیٹ میپ bt is equal to new bitmap bitmap constructor is 12 constructor پدې کې یو constructor دی چې موږ فایل نیم ورکول شي ګور string file name به موږ د کوم ځای نه سلیکټ کړی او fd نه
ofd dot file name خو دلته بیا سلیکشن وکړو که چېرته کینسل کړی دی بیا خو به نه وي که نه ofd dot show dialog is equal to dot okay control s اوس دلته به دا ایمیج آبجیکټ شو که نه دا به کلپ بورډ کې پلیس کلپ بورډ ډاټ set data object set data object set data with string data کا set کېول نو object خو anyone راتلی شي که نه ولې چې ټول کلاسز د چا نه انهیریټ دي د object کلاس نه دا ایمیج به هم د object نه انهیریټ دي bt په کلپ بورډ باندې اوس کنټرول داسې شو ده لکه موږ کنټرول سی پریس کړو خو ایمیج هم کاپي بل rest text box 1 dot paste دو overloaded دي data formats dot format clip format پدې کې موږ فارمیټ وته سپیسیفای کوو کوم فارمیټ پیسټ کا یو کوم فارمیټ پیسټ کا موږ سره ایمیج فارمیټ دی کا اوس په دې کلاس آبجیکټ موږ ضرورت ده ډیټا فارمیټس ډاټ فارمیټ د دې کلاس آبجیکټ و کریټ ډیټا د دې کلاس آبجیکټ ولې کریټ کو بیا موږ چیک کولای شو چې را په rest text box کې دا پیسټ کیږي کا فنکشن دی rest text box 1 dot can paste کولای شي پکې کنه دلته به فارمیټ پکې پوسټ کی چې دا فارمیټ سپورټیبل دی پر rest text box کې کنه که سپورټیبل نه نو can paste با فالس ریټرن کی او که سپورټیبل نو ټرو به ریټرن کی نو لومبني به موږ څو ګوره دا هم د آبجیکټ اخلي data formats dot format data formats dot format is equal to data formats dot format dot get format د دې دوه overloaded functions دي یو id وته پاس کولی شو بل string format موږ دې پاس کولی شو png jpg anyone خو دلته خو ما سره درې واړه شته کم یو بس سپیسیفای کوم صحیح شو نو اوس د دې data formats dot format بیا د enum دی هغه enum باندې موږ وولې چې bit map راوځي کو bit map بیا generic دی anyone bit map دی get formats data formats dot bitmap دا موږ دا bitmap generic type return صحیح شو چې دا راځي په انټیجر کې ټول پراپرټیز یا چې څومره انمز دي موږ ته انټیجر ریټرن کوي کنه خدا خو انم نه دی ډیټا فارمیټس صحیح شو دا موږ سره کلاس دی کنه او په کلاس کې دنه بیا بیٹ میپ پراپرټی ده بیٹ میپ پراپرټی بیا موږ د انټیجر ویلیو ریټرن کوي کین پیسټ سپا کې پیسټ کولای شو اف کده فارمیټ چرته ټرو ریټرن کړ اف rest text box 1 dot can paste دا فارمیټ په وته پاس کو کچرتا دا فارمیټ پکې سپورټیبلی نو بیا rest text box 1 dot paste فارمیټ پکې پیسټ already موږ سره اوس دا آبجیکټ ضرورت نشته آبجیکټ خو ډایرکټ په کلپ بورډ باندې دی چې پیسټ کو بس دلته وراشي کنه پیسټ فارمیټ
نو دلته سیم کلیپ بورډ ته چې پیست ته کلیک کینو هغه سیم کلیپ بورډ هغه ډیټا کاپی کوي. نو دا آبجیکټ اوس موږ د انسرشن ضرورت نشته، بس دلته آبجیکټ انسرت شو. څه ته دا څه دی ډیټا فارمیټس ډاټ بیٹ میپ بی ټي دا خو ایمیج آبجیکټ دی کنه، نو موږ دا بیٹ میپ هغه څه کنه جنریک دا بیٹ میپ دی کنه، او دلته فارمیټ موږ څه غوښته دی بیٹ میپ، مطلب دغه یو جنریک موږ غوښته دام جنریک دی چې بیٹ میپ فارمیټ پکې یو ایمیج فارمیټ پکې پیسټ کولای شي کنه. یو کوم ایمیج واخلو جیف پی ان جی جی پی جی، نو دا ټول بیٹ میپس دي ایمیجز دي کنه، نو دلته مونږه بیٹ میپ فارمیټ وشو. مطلب دا کلیپ بورډ نه ګوره کلیپ بورډ نه دراغستو ضرورت نشته چې مونږه پیسټ کال کو نو هغه اټ مینز چې په کلیپ بورډ کومه ډیټا هغه دلته انسرت شي. دا آبجیکټ راغستو ضرورت خو نه یې کنه، په کلیپ بورډ چې څه کاپی دی اول د پیسټ کیږي هر څه دی خو فارمیټ یې کوم یو دی بیٹ میپ. زه چیک کو چې ایمیج پکې انسرت کولی شو کنه، انسرت ایمیج صحیح شو ایمیج دا ایمیج انسرشن دی. که سیو کوي مزدی بیا دا فایل سټریم وغیرہ ضرورت نشته، یاره فایل سټریم واخلي فایل سیو دا ډایرکټ ټیکسټ باکس 1 ډاټ سیو سیو 3 ورلوډډ فنکشنز دی، پات ورکولې شو بیا فارمیټ ورکولې شو کوم فارمیټ کې سیو کا ریچ فارمیټ کې سیو کا یا پلین ټیکسټ سیو کا ریچ فارمیټ کې سیو کا خو کلر انفارمیشن ایمیجز وغیرہ ټول به سیو شي، او که پلین ټیکسټ دی سیو کا نو یو کلر انفارمیشن دی یوازې ټیکسټ وي صرف. دا فایل نیم ورکو په کار چې ډایلاګ باکس اوپن شي سیو فایل ډایلاګ sfd is equal to new save file dialog sfd dot filter is equal to rtf files. any extension ورکولای شي document هم ورکولای شي rtf سره ولای ورډ پیډ سره شو ولدا افس انسټال نو بیا به ام اس ورډ سره وکړي کار باندې ام اس ورډ سره و باندې موږ فارمیټ ورکو rtf مطلب کومه ایکسټنشن ورنکو نو بای ډیفالت وساخلی rtf که فایل سیوینګ ټایم کې ایکسټنشن ورنکو f sfd dot show dialog okay dialog result dot okay rest text box 1 dot save sfd dot file name format dot rest text का plain text हम work या वो color information data was the stream अजत निश्चित बस ना tool पर बोला दे कि built in दी बारिश text box अब वो simple text box की निश्चित था वाई की color change को वाला उदासियान आरके की हो direct tool बा change के selection बाई की selection font और सीधा इमेज इंसर्ट कवल पाए की इमेज नहीं इंसर्ट की इंसर्ट गुरु ची इमेज او द्वारा सेव कीږي او کنه सेव कीږي
color information, font, bold, thin, okay. Font अरे वो कलर चेंज को रेड ओके. फाइल सेव और स्टॉप बाय सेव को ABCD सेव. सही सेव शोए देगा ना उसका हम दा ओपन को सही सेव दे पर इंफॉर्मेशन है इमेज open this text box 1 dot load file आसान फंक्शन ही type file path then तब file open dialog यहाँ open file dialog OFD is equal to new open file dialog OFD देखिए मुझे type open को RTF dot filter is equal to rich text format steric dot RTF if OFD dot show dialog is equal to dialog result dot OK rest text box 1 dot load file OFD dot file name rest text open ABCD dot RTF as it is संगम सेव करो शांति रेट ना रिसाइजिंग हम बगी खपला की ज़रूरत नहीं है डेटा कोडिंग